वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुस्ताख रसूल और शातम रसूल د सज़ा दा वाजिब القتل دی د پاره بل سره لار شته نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړله نو عام اعلان د معافی کړو سیوا د لسو کسانو نه. په لسو کسانو کې څلور زنانه وي شپږ سړي. عبد الله ابن خطل پکې یو نوم و. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پکې دا ویل کچره دې د کعبه د پردې سره هم راځون شوی الته یمونی سره قتل کړي. همدا سیوا عبد الله ابن خطل د کعبه د پردې پورې ځان راځون کړي او دعاګانې وکړلې. صحابه کرام ولته ونیسلو دې قتل کړلو. وجدا چې دا شاتم رسول هم او ګستاخ رسول هم. ګستاخ رسول او د شاتم رسول چې د سزا صرف او صرف قتل. او مسله بیا دا ده چې آیا دا قتل عام خلقو سره لاس کې کار دی کنه دا د بادشاہي وخت کار دی. د مسلمان ملک کې دا د بادشاہي وخت کار دی چې هغه به بیا دا فیصله کوي او هغه بیا دا اسلام او د مسلمانانو زړه او داغي جذبات مجروح کول نه دی پکار چې هغه بیا په مودو بیا کیسونه لګي. ځکه خدا واقعیت رسته رضا غ سیوا کیږي چې زموږ مسلمان ملکونو کې عدالتونه به دغه شوی دي، خلق په اعتبار شوی دي، اعتبار په اوس نه کوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. بالکل جایز دي. دا غوس نشته دی او بیمار دی نو زکات ولا ورکول جایز دي. بالکل څومره پورې چې داغه ضرورت وي هغه عمر ورته ورکول شي. دومره حدا پورې نه چې هغه غنی شي خپل په زکات پرسي. دومره مقدار کې ورکو چې داغه ضرورت په پوره شي، دوايي هم پیو شي، د کور کار هم پی کیږي نو بالکل ورکول شي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. ظلمن د چا حق اغستل د دې سزا خو دنیا کې ملاويږي او آخرت کې به الله رب العزت چې کومه سزا مقرر کړ دا ورته ملاويږي. البته د دې په عبادت باندې اثر پریوزي کنه نو د حق نه کوم حق مراد دی دا وضاحت پدې کې نشته دی. عبادت به هغه چې کوم ذمہ ده به ساقط شي، مطلب کوم فرایض دی هغه به پوره کیږي. نور قبلېدل نه قبلېدل دا د الله په علم کې دي او د حق نه څه حق مراد دی د دې وضاحت په سوال کې شته نه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. مکروه نه دی، مطلب مکروه تنزیهی دی، حرام نه دی، خوراک جایز دی. کوم شیونه چې د خوراک نه دی هغه وا اشیاء دي چې په حلال ساروي کې و شیونه مکروه تحریمی دي، خوراک جایز نه دی، هغه کې لره نشته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. د خپل نوم بلیکلې محمد تنها به صحیح دا ولدا د چې دا محمد د نوم توهین کیږي دا بیا د بیره دا سینه دی کول پکار دی. خامخا چې لیکي نو صرف تنها دی ولیکي یا طلحه دی که تنها دی دا دی ولیکي. محمد نوم چې لیکي دا خامخا دی چې سملی شاد لاندې برازي دا بیا د بیره. زمونږ کابرین مشران زمونږ سلف صالحین د دې ډېر زیات قدر احترام کړی نو په دې طریقې سره پوي کوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. د لاس خدل مقصد سره څنګه چلې مړی سره لاس ملاوي کسنګ لاس ملاول پکې نشته دی نه په لاس په مړی باندې د قبر باندې خودل بس سیده قبرستان ته داخل شوي خپل د رشتہ دار قبر ته نږدې تلې یا نه تلې بس قبرستان ته چې داخل شي السلام علیکم یا اهل القبور و یا السلام علیکم یا اهل الديار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافيه. دا دعا وای الله په قبر باندې خدل دا مناسب نه دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. دا سود کی راضی چې دا 1000 والا کاپه په 1250 واخلې 2500 سود شو. دا سود کی راضی ناجایز دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. بس استغفار دی کوي ځکه چې قران پاک کې الله رب العزت د شرک او د سود خلاف اعلان جنگ فرمایلی دی. نو داسې څوک کېدی شي چې د الله رب العزت خلاف د جنگ د پاره غروسی داسې عمل وکړي چې هغې د خلاف الله رب العزت اعلان جنگ فرمایلی دی. بس استغفار دی کوي او کس واپس تنالي واپس دی ورته ورکړي.